سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. دا د سورة توبه پنځم رکوع ده. مخکې الله پاک بیان د مذمت د مشرکینو ذکر کړو او دلته الله پاک بیان د مذمت د کافرانو کوي او دارنګه په دې رکوع کې الله پاک دا خبره ذکر کوي چې مجاهدین د ټولي دنیا د کفارو سره په جنگ باندې دي، لہذا په دې محترم څلورو میاشتو کې د دوی لپاره استراحت پکار دی. دا څلور میاشتې الله پاک محترم کړي دا د استراحت د مجاهدینو لپاره. او دا رنګ په دې رکوع کې الله پاک بیان د غلبې د اسلام کوي حجتا و حکومتا، په اعتبار د دلایلم اسلام غالب دی او په اعتبار د حکومت او د سلطنت سره هم اسلام غالبي، خو ترڅو چې مسلمانان د الله او د الله د پیغمبر پیروي کوي. وقالت اليهود عزير ابن الله بيوربت وقالت اليهود عزير ابن الله. الله پاک فرمای اویل یهود عزير ابن الله چې عزير علیه السلام د الله زوی دی. مخکې عدم کتاب د اهل ایمانو ذکر شو، د اهل کتاب او عدم ایمان د اهل کتابو چې هغه ایمان نه راوړي. دلته الله پاک دا غیر لپاره دلیل ذکر کوي چې دا ایمان ولې نه راوړي او د عدم ایمان تقریر کوي. نو وقالت اليهود عزير ابن الله، ویل یهود عزير ابن الله چې عزير چې د ابن الله دا د الله زوی دی. عزير مبتدا ده، ابن الله دا ورته خبر ده. نو عزير ابن الله، عزير علیہ السلام د الله زوی دی. بعض علما په کې داسې ترکیب کوي چې عزير ابن الله دا عزير موصوف ګرځي او ابن الله ورته صفت ګرځي. موصوف سره د خپل صفت نه خبر ګرځي د پاره د مبتدا مقدره چې صاحبنا عزير ابن الله، زمون صاحب چې دی عزير ابن الله. نو په دې خبر کې صفت ذکر شوی دی او خبر کې چې کله صفت ذکر شي نو انکار دی وصف ته به متوجي وي. لکه عربان وی هذا الرجل العاقل، نو دی عاقل والی ته دا انکار متوجي وي. نو صاحبنا دا مبتدا ده او عزير ابن الله دا ورته خبر ده. نو دلته به انکار د ابن الله والی ته متوجي وي. الله پاک په دی ابن الله والی باندې رد کوي او صاحبنا والی باندې رد نه کوي. او یو بل تقدیر پکې بعض علما ترکیب داسې کوي چې عزير ابن الله دا مبتدا کوي او معبودنا ورته خبر ګرځي. عزير ابن الله معبودنا، لیکن دا ترکیب باطل دی. وجه دا ده چې کله د اسم توصیف وشي عزير ابن الله، عزير موصوف، ابن الله دا مضاف و مضاف الیه ورته صفت، موصوف سره د خپل صفت نه دا مبتدا، نو مبتدا کې صفت راغلو او به ورسته ورته خبر راغلو چې معبودنا ده. نو اوس دا قضیه کاذبه ده، نو دا تکذیب به خبر ته متوجي وي او په مبتدا کې به دا توصیف صحیح پاتې وي. حالان کې د مبتدا صفت هم غلط ده، یوازې خبر غلط نه ده چې معبودنا ده، دواړه خبرې غلطې دي. او مبتدا او خبر چې کله یو جمله مبتدا او خبر راشي او د مبتدا سره صفت ذکر شوی او دا قضیه کاذب وي نو کذب خبر ته متوجي وي، دي صفت ته مبتدا ته نه متوجي. لدی وجنه د دې د مجموعین مبتدا جوړول نه دي صحیح. نو يهود ویل عزير ابن الله، نو خطر کې پکې دا دی چې عزير مبتدا ده او ابن الله ورته خبر ده. عبید ابن عمر فرمای چې دا وینا صرف یو کس پکې کړي و، فنحاس ابن عزورا، خو الله پکې ټول يهودو ته نسبت کوي لکه قتل بنو فلان پشان باندې. بنو فلانو کې یو کس قتل کړي وي خو الله خلک دې ټول قوم ته منسوبوي. او عبد الله ابن عباس فرمای چې نه دا یوازې د فنحاس ابن عزورا قول نو بلکې دا یو ډله د يهودو نه و او په دې ډله کې سلام ابن مشکم، نعمان ابن اوفاو
مالک ابن سویف نو د دې ټول جماعت دا قولو نو وقالت النصارى المسيح ابن الله اویل نصاراو چې عیسی علیہ السلام دا د الله زوی دی ذالک قولهم بافواههم دا د دوی وینا د بافواههم په خلو باندې پدې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي وینا خو کیږي په خلو یعنی مطلب د دوی دا صرف د خلی چالاکی ده نور دلیل نه لري دا د خلی وینا ده یعنی هو قول لا يعدده برهان دا صرف د خلی وینا ده او دلیل پکې نشته یضاهئون قول الذين كفروا من قبل یضاهئون پدې کې دوه توجیهات دي یو توجیه دا ده چې یضاهئون کې حذف د مضاف ده اصل کې داسې ده یضاهی قولهم یضاهی قولهم هغه قولهم مضاف الیه یضاهی قولهم هغه قولو چې مضاف دی هغه حذف شو او مضاف الیه د مضاف په ځای باندې قائم شو او ضمیر مرفوع تر نه جوړ شو د مضاف الیه نه نو مشابه دی قول د دوی قول الذين كفروا د وینا د کافرانو سره نو یا خو حذف د مضاف پکې وکا او یا داسي وایا چې پدې کې تجاوز دی اصل کې داسې دی یضاهئون فی قولهم لك الله پاک په بل ځای کې فرمایي ان الله لا يهدي كيد الخائنين یعنی لا يهديهم في كيدهم نو دلتم یضاهئون قول الذين كفروا یعنی یضاهئون فی قولهم قول الذين كفروا دوی مشابه دي په خپل وینا کې د وینا د هغه خلکو سره چې کافران دي من قبل چې هغه د دوی نه مخکې نو د مشرکانو به الملائکه بنات الله ویلي نو د مشرکانو گمراهی چې د يهودو او د نصاراو د گمراهۍ نه وخوانه ده قاتلهم الله الله پاک دی دوی اوجنی قاتلهم الله په دې کې دوه توجیهات دي یا خود دې معنا دا ده چې دوی د دې سره مناسب دي چې دا وینا د دوی په باره کې وشي چې قاتلهم الله د دې سره مناسب دي نو د دوی سره دا وینا مناسبه ده او یا دا د الله د طرف نه دعا بالاهلاك ده لکه خیری د اهلاك خیری د الله پاک په جانب کې د اخبار معنا ور کوي نو الله پاک فرمای قاتلهم الله ودی وجنی دوی الله پاک ان یؤفکون کیف یؤفکون څنګه دوی ګرځولې شي د حق نام اتخذوا احبارهم ورهبانهم دا بیان د دوی د کفر ده اتخذوا دوی نیولې دي يهود او نصاراو احبارهم یعنی علماءهم ورهبانهم یعنی عبادهم دوی خپل علما او پیران نیولې دي احبار علما د يهودو ته وایي او رهبان د دوی پیران دي او بعضی علما فرمایي چې نه احبار او علما د يهودو دي او رهبان چې دي علما د نصاراو دي لیکن د اوله معنا مشهوره ده چې احبار د دوی علما دي او رهبان چې دي د دوی پیران دي نو دوی نیولې دي خپل علما او خپل پیران یعنی يهود او نصارا او خپل علما او خپل پیران نیولې دي اربابن په خدای باندې به اعتبار طاعت په اعتبار د طاعت په اعتبار د طاعت دوی ته خدایان وي یعنی چې د حلال او په حرامو کې د دوی حکم داسې مني لکه د الله قول چې څوک مني دارنګي په نس باندې د دوی قول ته ترجیح ورکړي د خپل پیرانو د علماو وینا ته په نس باندې ترجیح ورکړي اتخذوا احبارهم یعنی يهود خپل پیران او علما په خدای نیولې دي او نصارا خپل پیران او علما په خدای نیولې دي دا مطلب نه دی چې دواړو ډلو علما او پیران په خدای نیولې دي هر ډلې خپل علما او پیران په خدای نیولې دي من دون الله ما سوا د الله نام والمسيح ابن مریم او دارنګي دوی نیولې د عیسی ابن مریم په خدای باندې چې د خدای زوی ورته وي او د خدای زویوالی سره الوهیت لازم ده نو عیسی علیه السلام تم دوی الہ وي دا آیات کریمه مو بیان د تقلید په خلاف باندې پیش کړي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يهود او نصارا او خپل علما او پیران دا په خدای باندې نیولي او ما سوا د الله به عدی ابن حاتم پیغمبر علی السلام تراغلو چې یا رسول الله مو خپل علما او پیران په خدای نه ونیولي هغه ته مو خدایان نه ویلي دا مخکې عیسوی بیا مسلمان شو
نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې آیات تاسو د دوی حلال کړي شیان حلال نه ګڼل او د دوی حرام کړي شیان بم حرام نه ګڼل؟ نو دوی ورته ویل چې او داسې خو کول. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې امدا په خدای باندې نیول دي. نو دا اوس د تقلید په خلاف دوی پیش کوي چې د امام صاحب حلال کړي شیانو ته دوی حلال وای او د امام صاحب حرام کړو شیانو ته دوی حرام وای. حلال کې امام صاحب شارع نه ده، دوی خپل پیران او علماو نه شارعان جوړ کړیو. یو شی به ورته حلالولو بل به ورته حرامولو، شارعان یې ترې نه جوړ کړیو. او د امام صاحب نه موږ شارع نه جوړو بلکې شارح ورته وایو. تاسو ته مخکې ما جواب ښودلی بل دا چې د دوی احبار او رهبان مجتهدین نه او امام صاحب مجتهد دی. دارنګې په دې آیات کریمه کې خو المسیح ابن مریم باندې مراد دی چې د دنم ارباب جوړ کړو. ارباب دغه ته وایي چې حلال او حرام بیانوي. نو که د حلال او د حرام بیانول دا یو سړی په اربابیت باندې نیولی، نو بیا خو عیسی علیه السلام هم دوی په اربابیت نیولی او په کار دی چې د بیان شوي حلال او حرام هم دوی په عمل نه وی کړی. وما امروا الا ليعبدوا الله وما امروا في كتب الله، دوی ته امر نو شوی د الله په کتابونو کې الا ليعبدوا الله، مگر د دې امر ورته شوی ليعبدوا الله چې دوی د ليعبدوا الها واحدا، چې دوی عبادت د یو معبود کی لا اله الا هو، نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی. سبحانه یعنی سبحوا سبحانه مفعول مطلق د فعل مقدر د پاره دی. پاکی د الله لره عما یشرکون، د هغه څه نه چې دوی د الله سره شریکوي. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، بیان رد دین الحق. مخکې د دوی د کفر بیان، دلته رد د دین الحق بیانې چې دوی په حق دین رد کولو. دا په حق دین باندې رد کول دام کفر دی. نو مخکې د دوی د کفر بیانو، اوس د دوی د عملی کفر بیان دی. یریدون ان یطفئوا، دوی اراده لري ان یطفئوا، د اطفاء نه مراد رد دی چې دوی رد کی نور الله، نور د الله پاک. د نور الله نه توحید مراد دی او اسلام ترې نه مراد دی چې دوی رد کی په توحید او دارنګي رد کی په اسلام باندې. او یاد دی نور الله نه قرآن مراد دی، یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت مراد دی. دا هر یو کترینه مراد کوي. نو استعاره مصرحه وي، ذکر د مشبہ به دی چې نور دی، او مراد بترینه مشبہ چې توحید اسلام قرآن او هغه دلایل چې د الله په توحید دلالت کوي او نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا به استعاره مصرحه. او یطفئوا دا به استعاره ترشیحیه، لازم د مشبہ به چې ثابت کې مشبہ تا. نو یطفئوا نور الله، ګوره دا لازم د مشبہ به د اطفاء، نو دا استعاره ترشیحیه ده. ان یطفئوا نور الله، چې دوی مړ کړي د الله پاک نور بافواههم، په خپل خلو باندې، یعنی په کوکیو سره مړ کړي، یعنی په خلو باندې ردونه او اعتراضونه کوي. د دې لپاره کوي چې د الله دین خور نشي. نو مراد اقوال دي، بافواههم یعنی باقوالهم، په خپل اقوال باندې د الله په دین باندې دوی اعتراضات کوي. بعض علما دلته استعاره تمثیلیه جوړي، هيئت ترکیبی د دې کافرانو چې ابطال د نبوت ته اراده به تکذیب کړي ده، دا هيئت ترکیبی د کافرانو مشبہ. او دا هغه چا هيئت چې یو تنور په پوکی باندې مړ کوي او یو د بټي اور په پوکی باندې مړ کوي، داغه هيئت مشبہ به. نو استعاره تمثیلیه په کې جوړې دي. ويأبى الله الا ان يتم نوره، ويأبى په معنا د لا يريد سره ده او په معنا د لا يرضى سره ده. که په معنا د لا يريد سره کوي، نو لا يريد کې اراده خاصه مراد ده چې هغه اراده علی وجه الرضا ده. نو ويأبى الله اراده نه لري الله پاک داسې اراده چې علی وجه الرضا، اراده د الله خو عامه ده، کله علی وجه الرضا کله علی وجه الرضا نه. نو دلته هغه اراده مراد ده چې علی وجه الرضا، نو داسې اراده الله نه لري چې رضام پکې وي، داسې اراده چې رضام پکې وي. نو داسې اراده الله د بل شي نه لري. الا یتم نوره، مگر د دې اراده لري ان یتم نوره چې خپل نور او خپل دین تام کی. نو د بل شي اراده نه لري. الا یتم نوره، مگر الله پاک د دې اراده لري
ان یتم نوره چې خپل نور تام کی. نو استثناء مفرغه ده او مصحح د استثناء مفرغه ده پاره دا کلمه د یأبا ده ځکه دا په معنا د نفي ده. ما درته معنا ذکر کړی و چې ويأبا یعنی لا یرید علی وجه الرضا، اراده نه لري په طریقې د رضا د هیڅ شي. الا یتم نوره مگر د دې اراده لري الله پاک ان یتم نوره چې تام کی خپل دین. هغه مخ کی چې د کوم د نور معناګانې وي هغه معناګانې دلته مراد دي. ولو کرہ الکافرون اگر چې کافرانی بد غني نو جزای مقدره ده. یتم نوره الله بخپل نور تامي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. اوس مخ کی د نور ذکرو د دې نور د پاره الله پاک پیغمبران را لېږلي دي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاد دې چې را لېږلي د خپل پیغمبر بالهدى د هدایت سره. نو با په معنا د معدا یعنی مع سبب الهدایت وهو القرآن. سبب د هدایت مرته ورکړی دی چې قرآن دی. پیغمبر امرا لېږلی او سبب د هدایت ورکړی دی. و دین الحق او د رښتیني دین سره چې اسلام دی. لیظهره علی الدین کله د دې لپاره چې غالب کې دا اسلام علی الدین کله دلته حذف د مضاف دی. علی اهل الدین کله الف لام په الدین کې د استغراق د پاره دی په اهل الادیان ټولو باندې. نو د دې لپاره دا پیغمبر او قرآن را لېږلی دی چې په ټولو اهل ادیانو غالب کی. په بعضی روایتو کې راځي وما من دین الا وقهره المسلمون. په دنیا کې داسې دین نه دی پاتې شوی چې مسلمانانو یو جړپ نه ورکړي، شکست نه ورکړي. يهودیت دی که عیسویت دی او که شرک دی، هر دین د مسلمان د لاس نه ځپل شوی دی. نو په هر دین اسلام یو ځل غالب شوی دی. او بعضی علما فرمایي چې دا غلبه به د عیسی علیه السلام د خروج په وخت کې راځي. په ټولو اهل ادیانو به غلبه راځي. او بعضی علما فرمایي چې علی الدین کله دا په جزیرة العرب کې مراد ده. په جزیرة العرب کې د پیغمبر علیه السلام دین په ټولو دینونو باندې غالب. او بعضی علما فرمایي چې دلته غلبه بالحجة والبیان مراد ده. په اعتبار د دلایل سره اسلام په ټولو دینونو باندې غالب ده. او پنځمه توجیه پکې علما دا کوي چې لیظهره په معنا د لیطلعه سره ده. الله پاک پیغمبر د قرآن سره را لېږلی دی د دې لپاره چې دا پیغمبر خبر کی په څه خبر کی علی الدین کله په دین خبر کی تر دې چې په پیغمبر علیه السلام باندې د دین په مسایلو کې څه شپټ پاتې نشي. نو الله قرآن پیغمبر علیه السلام ته ورکړو چې د دین په ضرورتو خبر کی، د دین په مسایلو خبر کی. ولو کرہ المشرکون اگر چې مشرکان دا خبره بد غني. یا ایها الذین آمنوا دا بیان د حال د متبوعینو دی، مخکې بیان د حال د اتباعو. اے مومنانو ان کثیرا من الاحبار بشک ډیر علما والرهبان او ډیر پیران د یهودو لا یاکلون اموال الناس بخری مالون د خلقو. یاکلون په معنا د یاخذون سره دی. نو دا مجاز مرسل دی. مجاز مرسل دا سه دی چې عقل ملزوم دی او اخذ ور سره لازم دی. نو لا یاخذون اموال الناس او د اخذ نه تعبیر په عقل وشو مبالغه فی الاخذ. ځکه عقل غایت استیلاء الشیء، د اخذ غایه ده. په غلبه چې په یو شی راځي نو د هغه غایه چې وي هغه اخذ وي، عقل وي. نو لا یاکلون اموال الناس بالباطل دوی خوري مالونه د خلکو په باطله طریقه. من الرشوه وکتمان نعت النبي صلی الله علیه وسلم وغیره. په باطله طریقې داسې خوري چې په تخفیف د احکام باندې بدوی رشوتونه اخیستل. بل دا ده چې د عوامو په مخ کې به دا مسله ظاهره ولا چې کامیابی صرف په دې کې ده چې تاسو خپل مالونه په مونږ باندې خرچه کړئ. ويصدون عن سبیل الله او دوی بندي خلق د الله د لارې نه. نو ويصدون عن سبیل الله نو چې د دوی په دروغ او د دوی د په دروغجن فتو کې به د خلق راغله نو بیا به د حق طلب نه کولو. نو خلق به بندول د الله د لارې نه. والذین یکنزون الذهب والفضه هغه خلق چې هغوی ذخیره کوي سره او سپین. کنز د دې اصلي معنا جمع ده
عربان وی هذا جسم مقتنز الاجزاء یعنی مجتمع الاجزاء. نو یکنزون الذهب چې را جمع کوي سره زر او سپین زر. علما فرمای کل ما ادیت زکاته فلیس بکنز، هر سره او سپین چې ستا سره وي او تا د اغي زکات ادا کړو نو دا بیا کنز نه دی. ولو كانت تحت 7 ارضینا، اگر چې د ووز مکو لاندې تا خخ کړي خو چې زکات ادا کوي نو دا کنز نه دی. وكل ما لم تؤد زکاته فهو کنز وان كان فوق الارض، د کم مال زکات چې نور کولې کیږي نو دا کنز دی، اگر چې خخ کړي دی نه د زمکه په سر دی خوي خو چې زکات نه ور کوي دا کنز دی. نو یکنزون الذهب والفضه، را جمع کوي سره او سپین او زکات نه ور کوي. ولا ينفقونها في سبيل الله، او نه خرچ کوي د الله په لار کې. فبشرهم، دا خبر د پاره د والذین ده. نو پس زیر ورکه دوی ته بعذاب الیم، په عذاب دردناک. یوم یحما علیها فی نار جهنم، دا یوم د الیمون د پاره ظرف ده، دا دردناک عذاب، دا درد به په کوم ورځ کې وي؟ یوم یحما، په دې ورځ کې به دا ډیر درد دی. او یا یوم یحما، دا د یعذبون مقدر د پاره مفعول فیه ده، یعذبون یوم یحما علیها فی نار جهنم. او یا د اذکر مقدر د پاره مفعول فیه ده، یاد کا هغه ورځ یحما علیها فی نار جهنم چې ګرم کړي شي په دې روپیو باندې دا اور، فی نار جهنم، په اور د جهنم کې. په اصل کې دا څه ده؟ النار تحمى على تلك الاموال، اور به ګرم کړي شي په دې مالونو. بیا نار حذف، النار تحمى عليها على تلك الاموال، عليها يعني على تلك الاموال. النار تحمى على تلك الاموال، اور به بلول شي په دې مالونو په اور د جهنم کې، نو دا اور به په دوی بلیږي. اوس النار حذف شو، نو هغه تحمى هغه صيغه د تانیث په مذکر بدل شو، په یحمى بدل شو. لکه عربان وای رفعت القصه الى الامير، رفعت القصه، اوس بیا قصه حذفي، نو رفع الى الامير بیا وای هغه مؤنث صيغه په مذکر باندې بدلی. نو یوم یحما، په هغه ورځ کې چې ګرمولې بشي دا اور، علیها یعنی علی تلک الاموال، په دې مالونو باندې په اور د جهنم کې. نو فتقوا بها، دا غولې بشي په دې مالونو باندې جباههم، د دوی تندي، وجنوبهم، او د دوی اړخونه چې دا د کم مال زکات نه دی ورکړي، وظهورهم، او د دوی ملاګانی دا به ور باندې دا غولې شي. دا درې اعضاء الله ذکر کړو. وجه دا ده چې مقصود د غټلو د مال نه یو مقصود خو خوشحالي وي، او د خوشحالي اثر په تندي کې ظاهريږي، نو اول به تندې ور باندې داغيږي. دویم مقصد د غټلو د مال نه موړوالی وي چې سړی پیزان موړ کی، او چې موړ شنو تشو پړسیږي، نو دویم ځلې به دا تشو ور باندې داغيږي. او دریم مقصد د خپل جامو اغوستل دي، او خپل جامې خلق په ملا باندې اچي، څادر او دا شیان، نو دریم مرتبه کې به ملا ور باندې داغيږي. او یا دا درې اندام الله ذکر خاص کړو چې التف الاعضاء او متوسط او اسلب، درې اندامونه الله ذکر کړی دي. یو پټولو کې لطیف عضو ده، نرم عضو ده چې هغه تندې ده، او دویم متوسط ده چې هغه اړخونه دي، او دریم پټولو کې کلکه ده چې هغه ملا ده. نو التف الاعضاء، اوسط الاعضاء، او اسلب الاعضاء، دا درې وړه به الله پاک د دوی داغي. هاذا یعنی فیقال لهم هاذا ما کنستم، نو دوی ته بویل شي چې دا هغه شیانو کنستم چې تاسو را جمع کړیو او زکات هم نه ورکولو، لانفسکم، د پاره د خپل ځانونو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، فذوقوا وبال ما کنستم، نو ما مصدریه ده او حذف د مضاف می درته وکړو. نو وڅ کوي تاسو وبال د کنز خدای ته وي چې مال را جمع کی او زکات ورنکي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ان عدة الشهور، عدة الشهور اسم د ان ده، 12 شهرا دا ورته خبر ده، او په دې منځ کې عند الله دا د عدته د پر ظرف ده. بشک شمیر د میاشتو د الله پنيز 12 دولس شهرا میاشت دي. دا شهرن تمیز مؤکد ده د اشهور د پاره،
لکه ته چې عندي من الدینار 20 دینارا، نو دا دینارن تمیز مؤکد ده، نو دلتم شهرن تمیز مؤکد ده. 12 میاشتې دي. فی کتاب الله دا ظرف ده د پاره د 12، دا 12 میاشتې، دا 12 واله چې ده د الله په کتاب کې ده. فی کتاب الله یعنی فی حکمه الواقع، د الله په فیصله کې چې هغه د الله فیصله واقع ده. یوم خلق السماوات والارض، نو یوم ظرف د پاره د الواقعو ده چې د کتاب الله د پاره صفت ده. یا مراد د کتاب نه لوح محفوظ ده یا قرآن ده. نو شمیر د میاشتو د الله په فیصله کې یا په لوح محفوظ کې یا په قرآن کې 12 ده. یوم دا 12 واله چې ده، یوم خلق السماوات دا وقود 12 والی چې ده، او یا دا کتابت چې ده یوم خلقه، یعنی دا د نن نه ده. یوم خلق السماوات والارض، نو دا ظرف ده یوم او متعلق ده ترچا پوری. فی کتاب الله کی معنا د ثبوت پرته ده، نو دا هغه ثبوت ته پر دا مفعول فیه کا آسان توجیه ده. دا ثابت ده د الله په کتاب کې، او دا ثبوت چې شوی ده د دې 12 میاشتو، نو دا ثبوت د هغه ورځې نه شوی ده. خلق السماوات والارض چې الله پیدا کړی علویات او سفلویات، منها دا صفت د پاره د 12 ده. 12 کائنم منها، او یا حال ده د هغه ضمیر نه چې په ظرف کې ده. نو منها د دې 12 میاشتو نه 4 حرم، 4 میاشتې د ادب دي. ذوالقعده، ذوالحجه، رجب او محرم، دا 4 میاشتې پکې د ادب او د احترام دي. ذالک دا حکم چې ذکر شو، ذالک دا حکم چې ذکر شو، دا حکم خلند ذکر شو، او ذالک اسم اشاره د بعید الله ذکر کړه. نو پدې کې د دې مضمون تفخیم ته اشاره کوي، د مشار الیه تفخیم ته او تعظیم ته اشاره کوي. مشار الیه چې عظیم وي، اسم اشاره د بعید ورته مستعمليږي اگر چې قریب ذکر شوی. نو دا حکم الدین القیم، دا مستقیم حساب ده، دا د تبریسی معنا ده. الدین القیم یعنی دا مستقیم حساب ده. او یا ذالک دا حکم چې مخکې ذکر شو، الدین دا دین ده، القیم برابر دین ده، په خلاف د مشرکانو چې کله به د محترم او میاشتو شمیر کمولو، کله به زیاتولو، نو هغه بیا بددینی ده. بعض علما دین په معنا د حکم سره ګرځي او مستقیم په معنا د دائم سره ګڼي. نو معنا دا شي کوي ذالک دا حکم چې مخکې تیر شو، ذالک الدین دا حکم، ذالک دا ذالک الدین دغه حکم، القیم دا دائم ده، دا حکم دائم ده، دا منسوخیږي نه. نو دا محکم حکم ده، دا به منسوخیږي نه. د جاهلیت د رسمونو د وجنه د میاشتو فرق ګرانو. په 8م کال باندې مکه مکرمه فتح شو، او په 9م کال رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر د براءت د اعلان د پاره ولېګلو. دا میاش حقیقی حساب سره د ذوالحجې و، لیکن د جاهلیت د رسمونو د وجنه ذوالقعده مقرر شوی و. دوی به میاش شاته کوله او رسته کوله به. بیا په 10مه هجری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حجۃ الوداع ته تشریف یوړو، نو قدرتی اتفاقا میاشتم د ذوالحجې و، او د جاهلیت په حسابم دا میاشت د ذوالحجې و. لدی وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مینا کې خطبه و فرمایله چې الا ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق السماوات والارض، خبردار زمانه را تاو شو خپل هيئت ته، هغه هيئت ته په کوم هيئت چې په وا یوم خلق السماوات والارض، په هغه ورځ چې الله پاک اسمانونه او ځمکه پیدا کړی، نو هغه زوړ هيئت ته راوګرځېده. اوس به میاش پکې وړاندې کیږي او وروسته کیږي بنا. دوی به یو میاش شاته کوله او مخکې کوله به. دا 4 محترمې میاشتې وي، ذوالقعده، ذوالحجه، رجب او محرم. په دې کې جنگ حرام و. کله به چې د جنگ ضرورت راغلو، نو دوی به بله میاشت بیا د محرم یا د رجب یا د ذوالقعده یا د ذوالحجې کړه، او په دې محترمه میاشت کې به جنگ وکړو. الله فرمایي فلا تظلموا فيهن انفسكم، نو تاسو ظلم مکوئ فيهن په دې میاشتو کې. هن ضمیر دی 4 حرم تراجه دی. دا 4 میاشتو کې ظلم مکوئ. ظلم په ټولو میاشتو کې حرام دی، خو په دې 4 میاشتو کې بیا ډیر غلیظ دی.
او یاد فیهن ضمیر دی څلورو میاشتو ته نه دی راځي بلکې الاشهر كلها ته راځي دی. نو معنی دا ده چې لا تظلموا فی الاشهر كلها، په ټولو میاشتو کې د ځان سره ظلم مکوئ په ګناهونو سره، یعنی په یوه میاشت کې ګناه مکوئ. ظلم بمخالفت الدین، چې د دین نه مخالفت وکړي، نو په ټولو میاشتو کې د دین نه مخالفت مکوئ لکه د جاهلانو په شان باندې. وقاتلوا المشرکین کافتا، او وجن مشرکان کافتا یعنی جميعا ټول، کما یقاتلونکم کافا لکه دوی چې وجن تاسو ټول. واعلموا، او کده دوی د ډیروالي نه ویریږئ نو واعلموا په دې باندې پوه شئ ان الله مع المتقین، چې الله د متقینو سره دی. نو ایمان او تقوا خپل شعار جوړ کړئ، نو د کافرانو د کثرت نه به بیا نه ویریږئ. انما النسیء، بشکا تأخیر حرمت الشهر الى شهر آخر، نسیء تأخیر د حرمت د دې څلورو میاشتو نورو میاشتو ته. زیادت فی الکفر، دا زیادت ده په کفر کې. زیادت په کفر کې ځکه ده چې لانهم ضموا هذا الكفر الى انواع من الكفر، دوی دغه کفر نورو انواع د کفر سره یو ځای کولو. دام کفر ځکه حلال او حرام ویل کفر ده، خدا کفر به دوی د نورو کفرونو سره یو ځای کولو. نو دا نسیء یعنی تأخیر حرمت الشهر الى شهر آخر چې ده زیادت فی الکفر، دا په کفر کې زیادت شو. ابو زید فرمای نسأت الابل عن الحوز، یعنی اخرتها، خپل معنی د تأخیر. تأخیر حرمت الشهر الى شهر آخر زیادت فی الکفر، یضل به الذین کفروا، یضل به گمراه کول شي په دې باندې هغه خلک چې کافران دي. یحلونه، دوی حلالي دا څلور میاشتې، عامن یو کال د نفسي غرضونو لپاره، ويحرمونه او حرامي چې څه غرض به پکې نه نفسي غرض نه نو بیا ورته محترم وي. یحلونه دا تفسیر د پاره د ضلال ده، نو فلا محل لها من الاعراب. مخکې الله دعوه ذکر کړه یضل به الذين كفروا، دلته تفصیل د دې ضلال کې په کومه طریقه الله گمراه کوي. نو طریقه د گمراه کولو دا ده چې یحلونه عاما ويحرمونه عاما. لیواتئوا عدة ما حرم الله، لیواتئوا عدة ما حرم الله، د پاره د دې چې دوی پوره کی عدة ما حرم الله، شمیر د هغه میاشتو چې الله حرام کړی دی، یعنی چې صرف د محترم میاشتو شمیر پوره کی بغیر د تخصیص او د تعین نه. بس په کال کې څلور میاشتې دوی جنگ نه کوي، هغه معین څلور میاشتې وړاندې کوي ورسته کوي. فیحل یعنی فاذا لم يبقى التخصیص والتعین، چې تخصیص او تعین به پاتې نشو، فیحل ما حرم الله، نو دوی به حلالولو هغه چې الله حرام کړو. زین لهم، خیسته کړی شوی د دوی د پاره سوء اعمالهم، بد عملونه د دوی، یعنی د دوی بد عملونه دوی ته معلومیږي. والله لا يهدي القوم الكافرين، بشک الله پاک هدایت موصله نه کوي قوم کافر ته. نو دلته دوه مسلې دي. یو تاسو پرون تاسو کړو چې د دې څلورو میاشتو د حرمت او حکمت څه ده. نو حکمت خو به الله ته معلومي، لکه د حرم محترم زمکه چې الله محترمه ګرځولې ده، نو دا رنګ دا څلور میاشتې الله محترمه ګرځولې دي. خو بعضی مفسرینو به حکمت پکې ذکر کړی دی چې ګوره ټول کال 12 میاشتې دي او په 12 میاشتو کې مجاهدین جهاد کوي، نو په څلورو میاشتو کې د دوی لپاره آرام پکار دی. نو د دې آرام لپاره الله دا څلور میاشتې محترم کړي چې مجاهدین پکې آرام وکړي، په دې کې جنگ ونه کړي. نو دغه پکې ظاهري مفسرینو حکمت بعد الوقوع ذکر کړی دی. دویم دا چې دا حکم اوس باقی دی کنه دی باقی. نو بعضی علما فرمایي چې دا حکم اوسم باقی دی، په دې څلورو میاشتو کې جنگ نه دی جایز، او جمهور علما فرمایي چې نه دا حکم منسوخ دی، په دې میاشتو کې اوس جهاد جایز دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې میاشتو کې جنگونه کړي دي. یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا، آیت السیف باندې منسوخ دی. مخکې بیان د مذمت المشرکین او د مذمت د اهل کتابو، او دلته بیان د ترغیب ال الجهاد دی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، ما لکم استفهام په معنا د نهي سره دی، یعنی داسې مکوئ
اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله چې کله تاسو ته ویل شي چې تاسو اوځئ د الله په لار کې، یعنی اخرجوا للقتال، دا تقدیر ور سره ولګوي چې دا نور لارې ترې مراد نه کوي. اخرجوا للقتال چې کله دوی ته ویل شي چې تاسو اوځئ قتال ته، نو اساقلتم الى الارض، اساقلتم په معنا د تساقلتم سره ده، نو تا پسا کې مدغم شو، نو اساقلتم ترې نه جوړ، حمزه د وصل پکې زیاته شو د پاره د توسل للتوسل الى الابتداء بالساکن. نو اساقلتم الى الارض، تاسو دراند کیږئ الى الارض زمکتا، دا الى الارض د اساقلتم پورې تعلق لري په معنا د مایل، یعنی اساقلتم تاسو دراند کیږئ الى الارض مائلین الى الارض، د ارضین الدنیا او شهوات الدنیا مراده ده. حال دا چې تاسو مایل یې دنیا او شهوات د دنیا ته، نو دې ته مایلان کوي او جنگ ته نه ځي. نو دا د غزوه د تبوک واقعه الله پاک ذکر کوي، دا پر رجب کې پیښه شو او اخیری غزوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و. نو دا ورسته لک تفصیل درته بیا کوم. ارضیتم بالحیات الدنیا، آیات سورازی په ژوند دنیوي باندې، من الاخرت د اخرتنا، فما متاع الحیات الدنیا، نو نه ده متاع نفع د ژوند دنیوي. الحیات الدنیا وزد ظاهر په زید مضمر کې وشو لزیادت التقریر، د پاره د زیادت التقریر. او کلمه د فی چې دا فی الاخره، دی کلمې د فی ته قیاسیه وای، قیاسیه، نو دلته معنا په مقابله سره کیږي، نه د نفع د ژوند دنیوي فی الاخرتی په مقابله د اخرت کې، په مقابله د مقابله معنا ما درته وکړه دی فی ته قیاسیه فی وای، نو دلته معنا د مقابله راځي، نه د ژوند دنیوي په مقابله د اخرت کې، الا قلیل مگر ډیر کم دی. الا تنفروا، دا غزوه د تبوک د پیغمبر علی السلام اخیری غزا و. تبوک د مدینه منورې نه شمال طرف ته د شام په سرحد باندې د یو ځای نوم دی. شام دا د رومي مسیحیانو په هغه وخت کې یو صوبه و، یو ولایت د رومي مسیحیانو. نو دا اخیری جنگ پیغمبر علی السلام ته چاویلی چې رومیان د قتال د مسلمانانو د لپاره را جمع شوي دي. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې ټول بځئ جنگ ته. ډېر زره مسلمانان د پیغمبر علیه السلام سره دې جنگ ته لاړل، تبوک ته ورسېدل، خو بیا جنگ پیښ نه شو، واپس راغلل. الا تنفروا یعنی الا تخرجوا، که تاسو دې ته ونه وځئ، يعذبكم عذابا الیما، الله به تاسو ته عذاب درکړي، عذاب دردناک. نو که تاسو دې ته ونه وځئ، نو ګوره په دې الله وعید مرتب کړه. نو انفروا فی سبیل الله، د دې بل معنا کول دا په قران کې تحریف دی. طالبان به وای انفروا فی سبیل الله، طالبای ته وځي مدرسو ته لاړ شي د الله په لار کې، ځکه مدرسه د الله لار ده. تبلیغی حضرات خو اسنه وای فی سبیل الله، د الله په لار کې وځي. نو څه دي تاسو لاره چې کله تاسو ته ویل شي چې د الله په لار کې وځي، نو تاسو زمکه ته درانده کیږي. یعنی چې کله تاسو ته ویل شي چې تبلیغ ته وځي یا طالبای ته وځي، دا د قران تحریف دی. دلته قتال مراد ده، ځکه دا د بد د تبوک په غزوه کې د آیات کریمه نازل شوې ده او الله سخت وعید ورته ذکر کړو، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. او که څوک طالبای ته لاړ نشي، مدرسې ته یا تبلیغ ته لاړ نشي یا بل د دین کار ته لاړ نشي، هغه ته دا وعید نه ده چې الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. دا وعید دغه د پاره نه ده، دا وعید د هغه چا د پاره ده چې کله جهاد فرض عین وي او د جهاد ته نه ځي. نو پیغمبر علیہ السلام نفیر عام کړو چې ټول راځي، کله چې امیر نفیر عام وکیم جهاد فرض عین شي. نو الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، کتا سو نو وځي نو الله به تاسو ته عذاب درکې، عذاب دردناک. ويستبدل قوما غيركم، او بدل بکی الله پاک قوم ما سوا تاسو نه، یعنی یو بل قوم به الله راولېږي، یو بل قوم به الله پاک راولېږي او هغه به د الله حکم بیا مني. ولا تضروه شیئا، او تاسو به بیا ضرر نشئ رسولی، هو چاته؟ دین د الله ته، یعنی لدین الله.
شیئا یعنی ضرر ما مفعول مطلق دی یا مفعول به دی لک ضرر بم تاسو د الله دین ته بیا نشئ رسول والله علی کل شیء قدیر الله په هر ممکن باندې د قدرت والا دی په دې غزوه د تبوک کې شپږ ډلې جوړې شوې الله پاک د دې شپږو ډلو تفصیلات ذکر کړي دا سخته غزوه وه د قحطۍ زمانه و په مدینه منوره کې او د مسلمانانو د میوو سیزنو همدغه سیزن به د دوی ټول کال به همدغه خوړو او مزلم ډیر زیاتو تبوک ته ډیره زیاته لار و یوه میاشت مزلو خرچم ډیره کمه وه یوه خرما به د دریو صحابو خوراکو سورلۍ هم ډیرې کمې وي نو ډیر سخته جګړه وه له دې وجې نه د مدینې منورې خلک پکې شپږ ډلې شو یو کامل مؤمنانو د دې کاملو مؤمنانو ذکر الله پاک وروسته کوي چې الذین اتبعوه فی ساعة العسرة هغه خلک دي کامل مؤمنان چې د پیغمبر علیه السلام پیروي وکړه په سخت ساعت کې نو یو کامل مؤمنانو دوی خو بیچین او چرا د پیغمبر علیه السلام سره جهاد ته روان دویمه ډله مترددینو اول کې لږ ترددو لیکن تردد ډیر زر زایل شو دویم بیا په دې آیات کریمه کې داخل دي چې والذین اتبعوه فی ساعة العسرة او درېمه ډله چې وه هغوی د عذر په وجه پاتې شوي د هغوی ذکر الله پاک وروسته کوي لیس علی الضعفاء هغوی مستثنا کړه هغوی ته دا وعید نه دی متوجه څلورمه ډله چې وه د سستۍ په وجه پاتې شو الله پاک د هغوی ذکر هم کوي واخرون اعترفوا بذنوبهم د سستۍ د وجه نه پاتې شو د منافقت د وجه نه نو پاتې او پنځمه ډله د منافقانو وه هغوی جهاد نه پاتې شو په مدینه منوره کې او شپږمه ډله نور منافقانو جاسوسان وو د جاسوسۍ دپاره هغوی ووتل د پیغمبر علیه السلام سره د هغوی ذکر هم الله پاک کوي وفیکم سماعون لهم دا شپږ واړه ډلې علی التفصیل الله پاک بیانوي الا تنصروه یعنی ان لم تنصروه الا په معنا د ان لم سره ده الا استثنائیه نه ده الا استثنائیه بسیط وي او دا الا شرطیه ده دا مرکب د ان لم نه ده ان لم تنصروه که تاسو د پیغمبر علیه السلام سره امداد ونه کوي نو جزای مقدره ده فسینصره الله نو الله پاک به د پیغمبر علیه السلام سره امداد وکړي فسینصره الله دا جزا مې درته ځکه مقدره کړه چې جواب په شرطیه کې دا مستقبلی فقد نصره الله خو ماضي ده نو کوم جواب چې ماضي راغلی هغه به استقبال تاړي په معنا د استقبال سره به ګرځي نو دلته ما درته استقبالی جزا مقدره کړه الا تنصروه فسينصره الله کتاسو د پیغمبر علیه السلام سره کومک ونه کوي نو الله پاک به د پیغمبر علیه السلام سره کومک وکړي دلیل د پاره د جزا فقد نصره الله ځکه چې الله پاک د پیغمبر علیه السلام سره کومک وکړو اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار فهغه وخت ورسره الله کومک وکړو اخرجه الذين كفروا چې پیغمبر علیه السلام رؤو استلو کافرانو د مکی مکرمه نه کافرانو د مکی نه وستلو کافرانو خو نو وستله الله پاک وستو د مکی مکرمه نه حکم د هجرت ورته وکړو کافرانو خو قتلولو خو کافران دا سبب د پاره د وتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لدی وجنه د دې اخراج نسبت د کافرانو ته وشو نور پیغمبر علیه السلام د الله په حکم په خپل وتلو خو دوی سبب د وتلو شو دارالندوه کې چې دوی مشوره کړې وه پرون لږ تفصیل تیر شو اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين څه معنا ثاني اثنين دویم د دوو ها دا صحیح معنا نه ده چې دویم د دوو پیغمبر علیه السلام ته دویم وایي دویم هغه ولو یو د دوو داسې وایي ثاني اثنين یو د دوو په دوو کې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو کې یو صحیح دویم نو اولو دویم د دوو نو بلکې اول د دوو نو یو په دوو کې نو ثاني اثنين دا حال د ضمیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دلته روح المانی داسې معنا کوي احد اثنين
من غير اعتبار كونه ثانية لك ثالث ثلاثة يعني أحد هذه العدد ثاني اثنين يود دو إذ هما في الغار دا بدل دے إذ أخرجهنا بدل البعض إذ أخرجه دا مبدل منه أو إذ هما في الغار دا ترنا بدل او کته اعتراضو کی چې د بدل او د مبدل منه زمانه خو یو نه ده إذ أخرجه دا زمانه مخکنی ده او إذ هما في الغار دا زمانه خرستنی ده نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې د إذ أخرجه زمانه دا متسع زمانه ده پراخه اوږده زمانه ده دا د إذ هما في الغار زمانه پکې ور داخله ده إذ هما في الغار په هغه وخت کې چې دوی په غار ثور کې وو فی جبل جهة اليمنى من المکه د مکی مکرمه خي طرف ته على مسیر ساعت د مکی مکرمه نه ورته یو ساعت مزل عامر ابن فهيره دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه غلام دبه دوی ته ډوډۍ وروړه او علی رضی الله عنه ورته د سفر اسباب برابرول اذ هما فی الغار په هغه وخت چې دوی په غار کې اذ یقول دا بدل ثانی ده اذ اخرجهنا په هغه وخت چې ویلی پیغمبر علی السلام یعنی اذ قال لصاحبه خپل صاحب ته ویلی دا ابو بکر صدیق صاحب صحابیت په آیات کې راغلو نو د صحابیت نه منکر کافر دی لہذا د نن زمانه ټول شیعاګان کافر دي ابو بکر صدیق د صحابیت نه منکر دی ابو بکر صدیق صاحب ته کافر وای او د صحابیت په قران کې دا ذکر شوی دی نو اذ یقول لصاحبه لا تحزن نن سبا داسې شیعه نشته چې ابو بکر صدیق صاحب ته په احترام قایلی ټول د ابو بکر صدیق صاحب دشمنان دي الا ماشاءالله کچرته یې هغه به مسلمانی خو موږ نه دی لیدل او نم د اوریدل چې داسې کم شیعه مشته چې ابو بکر صدیق صاحب ته په احترام قایلی اذ یقول لصاحبه لا تحزن په هغه وخت کې چې ویلي دی پیغمبر علی السلام خپل صاحب ته لا تحزن تم خفقیګم ان الله معنا بشک الله زمون دواړو سره دی یعنی موت دواړه د توکل په اوچته پوړی کیو الله زما استاد دواړو سره دی موسی علی السلام داسې ونه ویلي چې ان الله معنا موسی علی السلام په چې کله فرعونیان را ورسېدل او قوم ورته شکایت وکړو نو موسی علی السلام فرمای ان معي ربي سيهدين زما سره زما رب دی دا قوم ځان سره پدی معیت کې یو ځای نه کړو ځکه هغه قوم هغه صحابه د موسی علی السلام چې وو هغه د موسی علی السلام سره په مرتبه د توکل کې نو شریک دا غوی توکل داسې نو لکه د موسی علی السلام او دلته د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه توکل په الله اعتماد په الله نو ځکه معنا صيغه د جمع راوړ ان الله معنا بشک الله زمون سره دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې او ابو بکر صدیق چې کله دی غار ته نه وتل نو کافران د دوی په تعقیب باندې دی غار ته ورسېدل د غار په خوله کې ودرېدل ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویریدو چې دا کافران خو د غار خولې ته راغله او که دوی خپل قدمونو ته وګوري موږ به وګوري موږ ورته ښکارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تسلی ورکړه چې ان الله معنا ابو بکر صدیق سے په خپل ځان نو خفا په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې خفا شیعاګان وای چې ابو بکر صدیق سے پیغمبر علیه السلام د دې لپاره د ځان سره بوتلو چې د شر نه ځان وساتي چې په مکه مکرمه کې چاته جاسوسي ونه کی چې پیغمبر علیه السلام و تختید ورپسې ورشي نو د شر نه د ځان ساتلو لپاره د ځان سره بوتلو کله د دې لپاره د ځان سره بولې وې نو کافران د غار خلی تراغله نو یو ټوخه خو به کړي و چې دا موږ دلته یو کپخکارې سره ویلي ابو بکر صدیق رضی الله عنه غمجن دی په پیغمبر علیه السلام یو ټوخه نه کوي وزن نه دی خفه په پیغمبر علیه السلام خفه دی نو دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په نور صحابه باندې فضیلت دی حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حسان رضی الله عنه ته فرمایل هل قلت فی ابي بکر شیئا ایا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په باره کې د کوم شعر ویلې ده هغه ورته فرمایل نعم داغه په باره کې ما شعر ویلې ده قال قل وانا اسمع تیویا زی اورم نو حضرت حسان رضی الله عنه ورته دا اشعار ویلې وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به الصاعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا
وثاني اثنين في الغار المنيف ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دویم د دوو په هغه اوچت غار کې وقد طاف العدو به طواف کړو دشمن په دوی باندې یعنی دشمن د غار خلی ته ور رسیدلو اسعد الجبل چې کله دوی غره ته وختل وکانه حب رسول الله قد علموا د پیغمبر علی السلام محبت دوی ته معلوم د ابو بکر صدیق سره من البریه لم يعدل به رجلا چې د ټول مخلوق نه د پیغمبر علی السلام محبت د ابو بکر صدیق سره زیاتو او د دې سره بل انسان نه برابرولو نو په ټول صحابو کې اول نمبر فضیلت د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی نو پیغمبر علی السلام چې کله دا شعر واورید نو وی خندل او بیا ورته فرمایل صدقت یا حسان هو کما قلت ابو بکر صدیق همدا سیده لکه دا ته چی وای فانزل سکینته نو الله د پیغمبر علی السلام سره په دې ټیم کې امداد وکړ دارنګ چې کله د غار نه ووتل او سراقه دا د پیغمبر علی السلام په شاته ورور رسیدو کافران د پیغمبر علی السلام په سر انعام وټاکلو که هر چاره پیدا کو دومره روپۍ ورته انعام ده سراقه په اوخه باندې سپور ده پیغمبر علی السلام په شاته ورور رسیدو نو د اوخي خي پس مکه کې نه وتی به پیغمبر علی السلام ته ویلې چې دعا وکړه چې الله پاک مې د دې عذاب نه خلاص کړي بیا بدر پسې نه درځم پیغمبر علی السلام ورته دعا وکړه چې داغه د اوخي پخې د سمکه نه راخلاص شي وعده خلافی وکړه بیا ورپسې ورغلو به پخې پس مکه نه وتی او به په دریم ظلم داسي وشو به د پیغمبر علی السلام سره ټینګه وعده وکړه چې یو خیر بم زدر ته درو رسول زب په دې لارې نه واپس شم څوک چې په دې لار استاسو د تعقیب په سرازي زباغه ته ويم چې دا لار مال ټولې د په دې لار دوی نه دیتللی نو به پیغمبر علی السلام ورته دعا وکړه او د په دې خپل وعده وفا وکړه واپس شو ابو جهل ته به ور رسیدو پیغمبر علی السلام چې مدینه منوره ته لاړو د کافرانو د پنجونه آزاد شو نو سراقه ابو جهل ته وی ابا حکم والله لو كنت شاهدا لامر الجواد استسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بان محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه ابا حکم اے ابو جهل والله لو كنت شاهدا فالله قسم دې چې تک حاضر وې لامر الجواد حال د تیسپری الزماتا استسیخ قوائمه چې کله د بخي پس مکه کې نه نوتی علمت ولم تشکک بان محمدا مستاب یقین راغله وي او په دې کې به هیڅ شک نه راغله چې محمد علی السلام چې د رسول ببرهان دا په دلایل د الله عظیم پیغمبر دی فمن ذا یقاومه څوک به داسې پیغمبر سره مقابله وکړي نو الله په دې سفر کې د پیغمبر علی السلام سره ډیر کومک وکړو شیعاګان وای ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې لپاره د ځان سره بوتلو چې د شر نه ځان ساتلو او حضرت علی رضی الله عنه په خپل بستر سم لولو چې تدلته ودشه تا کافران ضرر نشي رسوله نو دا د حضرت علی رضی الله عنه تفضیل له په ابو بکر صدیق سے باندې کوم شیعاګانو ته الزامن وایو معاذ الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی په خپل بستر سم لولو د دې د پاره چې کافرانی ووجنی او د شر نه ځان خلاص کی نو شیعاګان به پدې کې بیت سوي سحر چې کافران راغله او د پیغمبر علی السلام کټ ته ودرېد نو حضرت علی سے پکې پروتوي نه وژلو نو کنا صفی حمله کړي او حضرت علی سے به شهیدولو کنه د پیغمبر علی السلام په نوم نو کوم شیعاګانو ته وایو چې د دې د پاره د بستر حضرت علی سے تفریخ او معاذ الله داسې کوم نه وایو خو الزامن کدا چې څوک وایي نو بیا به شیعاګان څه جواب ورکړي دا دواړه د پیغمبر علی السلام عظیم ترین صحابه او دواړو غټه قرباني ورکړه فانزل الله سکینته نازل کړه الله پاک سکینته خپل آرام علیه یعنی علی صاحبه وصاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم وأيده بجنود او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تایید وکړو بجنود په لخر د ملائکو په غزوه د بدر کې لم تروها چې تاسو نه لیدل د لخر وجعل كلمه الذين كفروا السفلى او وګرځول الله پاکم کلمه الذين كفروا کلمه د هغه خلکو چې کافران دي السفلى هغه ټټکړه کلمه د کافرانو ټټکړه د دې کلمې نه څه مراد ده
نو یا خود دوی شرکی دین ترینه مراد ده. هغه شرکی دین د کافرانو هغه الله پاک ټیټ کړو، او یا تدبیر د کافرانو ترینه مراد ده. کافران په خپل تدبیر کې ناکام شو. د پیغمبر علی السلام د شهیدولو د پاره چې کوم تدبیر جوړ کړو الله پاک هغه ناکام، نو وګرځولو الله پاک تدبیر د کافرانو السفلا هغه ټیټ کړو، یعنی ناکام کړو. وکلمۃ الله هی العلیا، او کلمه د الله پاک چې دم وکلمۃ الله کلمه د الله پاک، د کلمۃ الله نه د الله حفاظت مراد ده، یا دین د اسلام مراد ده. دین د اسلام چې ده هی العلیا یوازې به امدا غالبی، او یا د الله حفاظت ترنه مراد ده. د الله پاک حفاظت چې ده هی العلیا یوازې امدا به اوچتی او غالب وي. ګوره په دې ډول جملو کې الله پاک تغییر کړی دی. وجعل الته صيغه د ماضی ذکر کړي، جعل ذکر کړي. وجعل کلمۃ الذين كفروا السفلى هغه جمله فعلیه ذکر کړه او په جعل مصدر کړه. وکلمۃ الله هي العليا، دین د اسلام چې ده یا حفاظت د الله چې ده دا غالب ده، جمله اسمیه ذکر کړه. وجه دا ده چې په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې د الله د دین غلبه په دې کې دوام او ثبوت ده. او جعل دې ته حارث شوی نه ده. جعل په مابین د لازم او د ملزوم کې نه راځي، جعل په مابین د ذات او د ذاتیاتو کې نه راځي. نو دا علو دا ثبوت د علو کلمې د الله ته دا یا داسې ده لکه ثبوت د ذاتیاتو ذات ته، او یا داسې ده لکه ثبوت د لوازم او ملزوم ته. نو په دې کې تخلل د جعل نه راځي، او په دې کې دوام او استمرار ده. نو جمله اسمیه راوړه او جعل پکې رانه، او وجعل کلمۃ الذين كفروا السفلى، نو الته جعل ذکر کړو. نو وجعل کلمۃ الذين كفروا السفلى وګرځول الله پاک کلمه د کافرانو، دین شرکی د کافرانو الله پاک هغه ټیټ کړو. نو هغه کې دوام او استمرار نه و، یعنی هغه کې د علو او سفل چې راځي او چتواله غلبه او مغلوبیت چې راځي نو په جهل د جاهل باندې راځي. نو الته الله پاک صيغه د جهل په کې ذکر کړه. والله عزیز حکیم، بشک الله پاک چې د غالب او د حکمت والا دی. انفروا خفافا وثقالا، امر بالنفور بعد التوبیخ على ترکه. دا امر دی په نفور باندې، په وتلو باندې جهاد ته، ورسته د توبیخ نه په ترک د جهاد. مخکې الله توبیخ ورکړو په ترک د جهاد، اوس الله پاک فرمایي چې د جهاد د پاره وځي. انفروا خفافا وثقالا، انفروا یعنی اخرجوا للقتال. دا تقدیر پکې ولګوي، د دینه بغیر بل هر معنا چې دا تحریف ده. د الله لارې خو ډېرې زیاتې دي، نو بل هر لار چې تاسو ترې نه مرادوي دا به په قرآن کې تحریف وي. نو انفروا یعنی اخرجوا للقتال خفافا د کم سامان والا، وثقالا او د ډېر سامان والا. دا یو معنا. دویمه معنا انفروا یعنی اخرجوا للقتال، قتال توزي. خفافا یعنی رکبانا چې پسپرلې او سپارې. وثقالا معنا مشاتا چې سورلې در سره نه پیاده روان یې، نو ام قتال توزي. دریمه معنا انفروا خفافا، اوزي قتال ته خفافا یعنی شبانا چې ځوانان یې. وثقالا او چې بوډاګان یې، چې کله جهاد فرض عین ځوانان بمزي بوډاګان بمزي. سلورم انفروا خفافا، اوزي تاسو قتال ته خفافا یعنی مهازیلا چې خوار او ډنګر یې. وثقالا یعنی وسمانا چې چاغ یې. بل معنا انفروا اوزي قتال ته خفافا یعنی صحاحا چې تاسو جوړ یې. وثقالا یعنی مرضا چې بیماران یې. نو ام چې جهاد فرض عین بیا وزه، بیا داسې مو وایه چې زه مریض یم او ما ته عذر دی. بل معنا انفروا زي تاسو قتال تخفافا یعنی فقراء چې غریبان یې. وثقالا چې اغنیا یې. بل معنا انفروا خفافا اوزي تاسو خفافا چې د قلت العیال ولای بچیم کمی. وثقالا او چې بچیم ډیری.
نو بچی ځان ته عذر مگر زو چې زما واړه واړه بچی دي جهاد چې فرض عین نو د وړو بچیو خیال مساته په هر صورت کې بیا وځه خو شوي دغه معناګانې دي جمعات کې هغه بل کال زناستم نو یو مولوی صاحب د جلال آباد او یو د کوټیو دواړه سیروزی ته دی جمعات تراغلیو دا آیات کریمه د تبلیغ د لپاره تلاوت کړو انفروا خفافا وثقالا او په دې کې دا تفصيلات وکړو چې لک سامان در سره کې ډیر سامان در سره تبلیغ ته وځه رکبانن ک مشاتن شبانن ک شيوخن ی محازیلن ک سیمانن ی صحاحن ک مرضوای زلور ناستم خوځي پیژندم هغه د جلال آباد والا چې کوم مولوی سی بده تورغرو نو میمانه هیر ده خو مشهور تبلیغی ده په تورغر کې د جلال آباد کې روس تراغه ما سره لاس ملاو کړ به دې کمرې تراغله نو ماته دعوت راکړو چې تم سره اوس کو چوټی دا کوم سره لاړ شي نو مې زه ټیک در سره زم تاسو خلک او تاسو په وجه باندې ډیر کار وشو عوامو مدرسه ده ډیر اصلاح د عوامو شو شرکیات او بدعات او اخلاص شو خدایو نقصان مې ته په دې جمعات کې وکړ دي آیات کې تحریف وکړو انفروا خفافا وثقالا ويا داسې کومه تلاوت کړو همدا معنا مې وکړه نو مې دا معنا ته د کوم تفسیر نه وکړه د کوم حدیث مطابق د کوم اثر مطابق د کوم تفسیر نه دی وکړه دا خو د جهاد په باره کې نازل شوی دی او تا په تبلیغ ورفټ کو د تبلیغ خپل فضایل کم دي یو سړی راځي د منځ فضایل او دسته بیانې او دا او دس فضایل منځ ته بیانې نو دا خو غلطي کوي دا او دس خپل فضایل دومره ډیر دي چې مغه خپل چته ال اخلاص کې کافی کیږي او د منځ خپل فضایل دومره ډیر دي چې مغه ته کافی دي نو د تبلیغ خپل فضایل کم دي چې ته د جهاد فضایل په دور فټ کې نو بس به غل شو ادم جهاد دی نو مدا خو لغوي جهاد دی اصطلاحي جهاد نه دی اصطلاحي جهاد قتال ته وایي پیغمبر علی السلام نه تاسو شو چې مل جهادو جهاد څه شی دی د جهاد تعریف راته وکړه پیغمبر علی السلام ورته فرمای ان تقاتل الكفار اذا لقيتم جهاد څه ته وایي ان تقاتل الكفار اذا لقيتم چې د کافر سره ملاقات شوي دغه سره قتال وکړي د جهاد دغه تعریف دی اصطلاحي تعریف دغه دی نور خو د پاکستان د حکومت والا چې د ماشو په خلاف سپری کوي کنه هم وي د ماشو په خلاف هم جهاد وکړي د ډینګي ماشو په خلاف هم نو خو لغوي جهاد خو مفهوم عاميږي نو اوس بډمه را پاتېږي ډمه خو غډيږي نو هغه به چې ما صلات وکړو نو دا به صحیح وي صلات خو ټیک د تحریک او صلوات ته وای کنه صلات لغوي خو کړه ده شادي حال کې ډمه غډيږي جړاګان پکې غډيږي او بیا به خلکو ته وای چې ما صلات وکړو صلات مې ولي وکړو وای ما صلات نه معنا لغوي مراده ده نو دا به صحیح نو معنا لغوي خو نه مراده معنا شرعي ذکر کوه نو انفروا خفافا وثقالا نو دا د قتال په باره کې نازل شوی دی دا په دې تبلیغي حضراتو کې ما درته مخکې ویلي دي چې مخالفت مکوئ اصلاح وکړئ خیر غالب دی خو دغه یو څو نقصانه پکې دي فضایل په دې کې منحصر کړئ د جهاد آیتونه په دې ور فټ کړئ نو دا ښه کار نه دی خپل فضایل لري هغه دی بیان کړي دا ډیر وسیع دین دی دا زموږ دین د اسلام هر د دین یو کار چې تر واخلي دا غي خپل دومره فضایل دي چې هغه ته په جمعو کې نشي خلاصول ډیر احادیث او روایت او تفصيلات دي پکې نو خپل فضایل هر شی لري خپل فضایل ورته بیان کړي دا تحریف نه دی پکار انفروا خفافا وثقالا خفافا وثقالا دا دواړه حالین دي د ضمیر د مخاطبینو نه خم معنی دا ده خم درته مختلفه معناګانې ذکر کړي صحیح شو د دې ټولو معناګانو خلاصه دا ده چې علی کل حال من یسر وعسر بأي سبب کان په هر حال کې چې جهاد فرض عین شي نو تب جهاد تزي یسر وی در باندې تکلیفي کراحتي نو په هر حالت کې راحتي کو تکلیفي نو چې جهاد فرض عین شي نو بیا به جهاد تزي نن سبا جهاد فرض عین دی یوازې نن سبا نه د صحابو نه تقریبا فرض کفایي جهاد ختم شوی دی د صحابو په زمانه کې فرض کفایي ټیک ده فرض کفایي دی ته وای چې د مشرق نه تر مغرب او د شمال نه تر جنوب دا ټول ځمکې د مسلمانانو ازادي وي نو بیا به د اسلام د لازیاتي ترقۍ د لپاره اقدامي جهاد کیږي دی اقدامي جهاد ته فرض کفایي جهاد وای دا غي د لپاره بیا شرطونه دي یو شرط د قدرت توازن دی د مور او پلار اجازت دی او د حمله نه مخکې دعوت دی چې مسلمان شه یا جزیه قبول کا او یا اسلام قبول کا یا جزیه ورکا یا جنگ ته تیار شون دغه دعوت دی د خپل شرطونه به لري او چې د مشرق نه تر مغرب پورې د صحابه په زمانه کې ټیک د داسې وا د مسلمانانو ټول ځمکه آزاد وي
مسلمانانو به د اسلام د لازیاتي ترقۍ لپاره کله په ایران حمله کوله، کله به په عراق کوله. محمود غزنوي سے په هندستان باندې وکړه، دا فرض کفایي جهاد د هندستان چې محمود غزنوي سے بزادولو. د دین وروسته تقریبا فرض کفایي جهاد ختم شوی دی، ټول دفاعي جهاد دی، یعنی کافر په موږ حمله کوي، ټول دفاعي دی. او دفاعي جهاد چې وي دا فرض عیني، دا دفاعي جهاد نو د دې لپاره شرطونه نه وي، نو دا د دفاعي جهاد په باره کې راغلی دی، د فرض عین جهاد په باره کې د دې لپاره یو شرط هم نه. وجاهدوا باموالکم وانفسکم، او تاسو جهاد وکئ په خپل مالونو په خپل نفسونو باندې، فی سبیل الله د الله په لار کې. نن سبا د مسلمانانو دا کمزوري ده، د الله په دې حکم خو عمل نه کوي، صرف دومره دی وکي چې مسلمان دی د پخو نه رانیسي، ام الله پاک مسلمانانو ته غلبه ورکوي. پاکستان دی مجاهدین د پخو نه رانیسي، ایران دی ورته نه رانیسي، سعودي دی ورته نه رانیسي، مصر صرف د کفارو سره دی هغوی همکاري نه کوي، ام الله پاک مجاهدینو ته غلبه ورکوي. اوس نقصان دا دی چې کافر سره جنگیږي، مسلمان دی د پخو نه ورته رانیسي. ذالکم خیر لکم، ذال دا نفیر او دا جهاد چې دی کوم تاسو ته وایم، خیر لکم دا ستاسو د پاره بهتر دی. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ، که تاسو یقین لرئ، نو نا وخته کوئ ما، فبادروا په تیزی سره جهاد ته لاړ شئ. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوکم، لو کان اسم ورته مقدر دی، لو کان ما دعو الیه، کچرته وی هغه څه چې دوی ورته رابللی شي. عرضا قریبا، عرض ما عرض ولك من منافع الدنيا، عرضا قریبا کڅمال لاستراتلون کې وې نږدې، عرض ما عرض ولك من منافع الدنيا، منافع د دنیا ته وي. نو کچرته هغه څه چې دوی ورته رابللی شي منافع د دنیا وي، یو 85 تقسیمې ده په تبوک کې، زیات نه یو 85. نو لتبعوکا دا به تاسو سره ټول تللی وي چې دلته 85 تقسیمېږي. نو عرضا قریبا کچرته دا منافع د دنیا وي نږدې، وسفرا قاصدا او سفر معمولی وي درمیانه سفر وي. لتبعوکا نو دې منافقانو بستا پیروي کړې وي. ما درته شپږ ډلې مخکې جوړې کړې، ولکن بعدت علیهم الشقه، لیکن اوږد ښکاره شو دوی ته. الشقه مسافت، شقتو په معنا د مسافت، مسافت ته شقه ولی وای ځکه تقطع بمشقه، دا په مشقت باندې قطع کیږي. نو اوږد ښکاره شوی دوی ته مسافت. وسيحلفون بالله، زرد چې قسمونه به وکړي دا متخلفون، دا د جهاد نه پاتې شوي خلک، دوی به قسمونه کوي په الله. څنګه قسمونه به کوي؟ قائلین، حال دا چې دوی به ویونکي وي، لو استطعنا لخرجنا معكم، لو استطعنا لخرجنا معكم، کچرته زمون طاقت وې لخرجنا معكم، نو خامخا به موږ ستاسو سره وتلی وې. دوی وایي موږ طاقت نه لرو، واړه بچین دي، غټ عذر هم دغه دی، تجارت مې دی، کاروبار مې دی، ملک مې دی، نو طاقت نه لرم. الله فرمایي یهلکون انفسهم، دوی خپل ځانونه هلاکوي، بإيقاعها فی العذاب، چې خپل ځانونه په عذاب کې غورځوي. بعضی علما فرمایي چې دا یهلکون انفسهم دا د سیحلفون نه بدل دی، لیکن په دې اعتراض واردېږي چې یو فعل چې د بل فعل نه بدل واقع کیږي، نو په دې کې شرط دا دی چې د دواړو فعلینو په مابین کې به ترادف وي، یا به یو فعل د بل فعل نه نوعي، او دلته د یهلکون او د سیحلفون په مابین کې ترادف هم نشته، او یو د بل نه نوع هم نه ده، نو څنګه دا یو د بل نه بدل واقع شو؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره ترادف دی پکې. سیحلفون بالله، دوی به قسمونه کوي په الله، دا قسمونه دروغجن قسمونه وکنه. الحلف الکاذبو، او حلف کاذب چې دی دا ځان په هلاکت کې غورځول دي. حلف کاذب دا عین هلاکت دی، نو د دواړو په مابین کې ترادف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الیمین الفاجر تدع الدیار بلاقع، په دروغو قسم چې دی د کورونو نه کنډري جوړي، یعنی خلق هلاکوي د دروغو قسم، نو د دواړو په مابین کې ترادف دی ادعاء. نو حلف کاذب دا عین اهلاک دی،
نو د دواړو فعلینو په مابین کې ترادف دی، لدی وجه نه یو فعل د بل فعل نه بدل شو، نو دا بدل الکل من الکل شو. او بعضی علما فرمایي چې دا بدل الاشتمال دی، ځکه سبب دا سيحلفون دا سبب دی او یهلكون دا ورته مسبب دی، او مسبب د سبب نه بدل واقع کیږي بدل الاشتمال. نو یهلكون د سيحلفون نه مسبب دی، نو بدل اشتمال دی. او دم جایز دی چې د سيحلفون د فاعل نه حال واقع کی، ز بدل مو واقع کوا. سيحلفون بالله مهلكين انفسهم، دوی په الله قسمونه کوي حال دا چې خپل ځانونه په هلاکت کې غورځي. والله يعلم، بشک الله پاک چې ډیر زیات خبر ده، انهم لکاذبون، په دې باندې چې دوی دروغ وایي. یعنی دا طاقت د وتل وو جهاد ته، خو بیا هم جهاد ته نه وتل. دغه یو ډیر بهترین سوال کړی دی، وای تبلیغي حضرات تحریف په قران کې کوي او د دوی اصلاح پکار ده، مخالفت نه دی پکار. همدارنګه وابیانو بریالین هم تحریف کوي. ما درته دا ویلي چې غلطي پکې ده، ټیک ده، دغه تحریف یو غلطي ده، لیکن خیر غالب ده، او د وابیانو د بریالینو شر غالب ده. دا غوي خیر مغلوب ده، هغه کې د سره خیر نشته، ټول شر ده. په دوی کې دغه یو څه خیر ده. ټول عوامو د لپاره بهترینه مدرسه ده، منځونه پکې زده کړو او د ډیرو شرکیات او د بدعاتو نه پکې خلاص شو، دیني پکې زده کړو. سمي پاتې کې خپل تقریر درته کوي، فضایل درته بیانې، د مونځ او د روژې او د زکات دا فضایل چا ورته ورزده کړه؟ دا خو تا ورته نه زده کول. نو خیر پکې غالب دی، مطلب نه دا و. نور اصلاح شروع ده، اصلاح چې وشي نو ډیره به بهتره خبرې، ځکه دا د عوامو ډیره ښکلې مدرسه ده، اصلاح ښه ده. عفا الله عنک لما اذنت لهم، مخکې بیان د ترغیب الی الجهاد، دلتم الله پاک بیان د ترغیب الی الجهاد کوي. عفا الله عنکم لما اذنت لهم، الله تا ته معافي کړې ده. ګوره اول د عفو ذکر وکړو او وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطایی ذکر کوي. بعضی منافقان پیغمبر علیه السلام ته راغله چې یا رسول الله زموږ عذر دی، موږ تبوک ته نشو تللی. پیغمبر علیه السلام پې ښه پوه چې د دوی عذر نشته، خو بیا ورته اجازت ورکړو چې ځئ مه ځئ. نو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي چې عفا الله عنک، عفو خو یې درته کړې ده. ګوره اول عفو ذکر کړه بیا خطایی. که د اول نه خطایی د پیغمبر علیه السلام ذکر کړی وی نو پیغمبر علیه السلام به زړه لږ پریشانه شوی و چې الله رانه خفه دی. نو اول خپله خوشحالي ذکر کړه چې ما درته عفو کړې ده. وروسته د پیغمبر علیه السلام لما اذنت لهم، ولې دې ورته اجازت وکړو؟ لما اذنت لهم، لما او لهم دا دواړه د اذن پورې تعلق لري. اذنت لما، دا لمم د اذنت پورې تعلق لري، اصل کې لما ده، او دا لهم هم د اذنت پورې تعلق لري. دو حرف جر دي، متعلق یو راغلو، خو د دواړو معناګانې مختلفې دي. ګوره اول لما کې لام د تعلیل د پاره ده، او دویم لهم کې دا لام د تبلیغ د پاره ده، یعنی په مخاطب باندې ور داخل ده. لما اذنت لهم، نو د کوم علت د پاره اجازت وکړو تا لهم د منافقانو ته، حتی یتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین. حتی په معنا د لام او یا په معنا د اله سره ده، په دې اعتراض واردېږي. لما اذنت لهم، ولې اجازت ورته وکړو؟ یعنی اجازت به نه کولو، تر کومه پورې به نه کولو؟ حتی یتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین، تر دې به ورته نه کولو تر دې چې د صادق او د کاذب علم درته راغلی وي. نو کله چې د صادق او د کاذب علم درته راغلی وي بیا به اجازت کوله. حالانکه داسې خو نه ده چې د صادق او د کاذب علم درته راغلی وي بیا به اجازت کاذب ته نه کولو. دا حتی خو د لما اذنت د لپاره غایه نشي کېدی. لما اذنت ولې د اجازت وکړو؟ یعنی اجازت به نه کولو، تر کومه به نه کولو؟ تر دې چې د علم راغلی وي. نو که علم راغلی وي بیا به په طریقې ولا اجازت نه کولو. دا مطلب نه دی چې بیا به اجازت کولو. په خبره پوه شو؟ نو حتی یتبین دا د لما اذنت د لپاره غایه نشي کېدی، لہذا دلته مغیا مقدره کا. داسې وایه لما اذنت لهم ولم تتوقف حتى ينجلي الامر. لما اذنت لهم، ولې دې ډیر زر ورته اجازه وکړو. ولم تتوقف، او ولې دې توقف نه کولو؟ نو ولم تتوقف د مغیا ده، دا ستا توقف به تر کومه پورې و؟ حتی یتبین،
تر دې چې مسله درته واضحه شوې وي چې مسله واضحه شوې وي نو که څوک د چا سره اجازت مناسب هغه ته به اجازت کړي وي او چاته چې اجازت مناسب نه هغه ته به اجازت نه کولو نو دا د چا د پاره غایا شو د لم تتوقف د پاره لم تتوقف دا د لما اذنت له نه را فهميږي نو ولې ورته اجازت وکړو او ولې د توقف نه کولو حتى يتبين لك الذين صدقوا یعنی تر دې چې تا ته پته لګېدلې وي د رښتینی او د کاذب حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين او تر دې چې ته پوه شوې وي په کاذبینو دا ډېر بلیغ آیات د تاسو په کې سوچ کوئ ګوره انکار اذن ته متوجه شو لما اذنت لهم ولې دې اجازه وکړو لما اذنت لهم لهم ضمیر چې ده دا ګوره تاسو ته مویلو چې شپږ ډلې د دوی یو ډله کامل مؤمنانو هغه خو جهاد ته لاړو الله پاک دا غي ذکر کوي په الذين تبعوه في ساعه العسره باندې دویم په اول کې لږ مترددو خو تردد زائل شو هغه به جهاد ته لاړو صحیح شو دا دو جهاد ته لاړو درې مډاله چې وا منافقان جاسوسان وو هغه د پیغمبر علی السلام سره جهاد ته لاړو کامل مؤمنان متردد مؤمنان او منافقان دا درې لاړو او درې پاتې شو یو ضعفا پاتې شو دا منافقان نو ضعیفان وو او دویم چې د سستۍ د وجنه پاتې شو واخرون اعترفوا بذنوبهم دا منافقان نو او درې منافقان پاتې شو دا درې ډلې پاتې شو په دې خو پوه شو ضعفا او بل د سستۍ د وجنه واخرون اعترفوا بذنوبهم او درې منافقان نو لما اذنت لهم دی مجموعي د درې وړو ته دی ولي اجازه وکړو دا مطلب نه چې دی هر یو ته دی ولي اجازه وکړو دی یو ته اجازت مناسب دی ضعفا او ته کنه دوی ته اجازت مناسب دی باندې الله پاک پیغمبر علی السلام ته تنبیه نه ورکړي چې دی ضعفا او ته دی ولي اجازه وکړو دی مجموعي د درې وته مجموعه د درې کې یو منافقان دي او بل دا د سستۍ د وجنه چې پاتې شوی دي نو دا تنبیه د دې دوړو ډلو په وجه ده د دې مجموعي د درې وړو په وجه نو د مجموعي د درې وړو په وجه کې دا دوه دي یعنی بعضو ته به اجازت ورکړي او بعضو ته به نه ورکول مطلب دا چې رفع د ایجاب کلی ده او رفع د ایجاب کلی مستلزمه د سلب جزئی لره ډلې درې وي نو یو ډله مستحق او دوه نوې مستحق نو د دوه ته دی ولې اجازه ورکړو بعضو ته به ورکړي او بعضو ته به نه ورکړي نو لما اذنت لهم نو دا انکار دی مجموع د درې وړو ډلو ته متوجه دی یعنی رفع د ایجاب کلی ده دویم ګوره په دې آیات کې تاسو سوچو کوي دا اوله ډله په الذين صدقوا باندې ذکر کړه حتى يتبين لك الذين صدقوا دا کومه ډله وا دا د ضعفاو دا ضعیف خلق او دا کوم چې د سستۍ د وجنه پاتې شوی دا د الذين صدقوا مصداق دی او دا منافقان چې دي دا د وتعلم الكاذبين مصداق دی نو دا د مؤمنانو په باره کې الله پاک الذين صدقوا وایي او د دې منافقانو په باره کې وتعلم الكاذبين وایي په دې کې دې خبرې ته الله پاک اشاره کوي يتبين لك الذين صدقوا چې تا تخکار شوی وي هغه خلک چې رښتیا ویلي دي چې رښتیا ویلي دي وتعلم الكاذبين او ستا علم په کاذبین باندې راغلی وي نو الذين صدقوا دلته الذين صدقوا پسېږي د فعل ذکر کړو که منافقانو کې بعضی منافقانو رښتیا ویلې وي بعضی منافقان هم کې دي چې معذور وي نو الذين صدقوا نو د دوی دا صدق به عارضی او د دې صدق په وجه دوی د صادقینو په تار کې نه داخليږي د صادقینو په ډله کې نه داخليږي که په منافقانو کې بعضی منافقانو رښتیا ویلې وي دا رښتیا عارضی او د دې په وجه دوی ته د صادقین ویل مناسب نه دي لدی وجنه الله ورته صادقین ونه ویلې دا شی ونه ویلې يتبين لك الصادقین او د دوی دا کذب عادتو نو لدی وجنه هغه په صيغه د اسم فاعل ذکر کړه وتعلم الكاذبین او هغه خلق چې دا غوي عادت کذب دی په هغه است علم راغلی په دې پوه بل په دې کې د متولی وی مسلې ته اشاره ده متول کې تاسو وایي چې مدلول د خبره دا صدق دی فقط او کذب پکې احتمال عقلی دی دا آیات هم د دې متول په دې مسله باندې دلالت کوي تاسو وایي کنه چې جمله خبره محتمله د صدق او د کذب ده د دې معنا دا ده چې مدلول د جمله خبري صدق ده او کذب پکې احتمال عقلی ده خو شو باندې
متول کې ممداسي ویلي دي کوم ګوره دلته مداسي راغله د مدلول د خبر صدق دی فقط لدی وجنه د ظهور د صدق نه تعبیر په تبین باندې وکړو دا صدق بخکاره شوی وي نور دا صدق مدلول د جملې خبري د دوی دی منافقانو چې کومه جمله خبریه ذکر کړې و د دې مدلول صدق وو ضعفاو چې کومه جمله خبریه ذکر کړې و د دې مدلول څه شو صدق او د سستۍ د وجنه چې کوم پاتې شوی دوی چې کومه جمله خبریه ذکر کړې و د دې مدلول څه صدق تا ته به صرف صدق راخاره کېده نور داغي خپل مدلول دا صدق تا ته به صرف تبیین راتله نو معلومیږي دا چې مدلول د جملې خبري صدق ده او کذب چې دا په احتمال عقلی ده لدی وجنه د متعلق د کذب نه تعبیر په تعلمه وکړو د نور الدلایل د وجنه به تا کاذبین پیژندلې وي احتمال عقلی ده پکې دا کذب مستحیل به په کذب د نور الدلایل خارجیه او د وجنه راغلي وي نو جمله خبریه چې ته ذکر کې نو دا صدق خپل مدلول ده خو کذب پکې احتمال عقلی ده د نور الدلایل خارجیه او د وجنه په علم راځي په دې کذب نو ګوره د صدق په جانب کې تبین او ویلې ځکه د خپل مدلول ده او کذب خپل مدلول نه د احتمال عقلی ده لدی وجنه الته وتعلم الكاذبین ویلې نو د متول مسله ثابته شو او دریم ګوره الته صدق فاعل د تبین کړو دا شی ویلې حتى يتبين لكم يتبين فعل ده الذين صدقوا ده ورته فاعل ده دا الذين صدقوا فاعل ده پر ده تبين ده او دی ورسته کې بیا فاعل ده تعلم الكاذبين نکړه په اوله جمله کې صادقین فاعل ده فعل کړه او په دې دویمه جمله کې کاذبین فاعل ده فعل نکړه بلکې د تعلم فاعل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه وتعلم الكاذبين کاذبین مفعول کړه یعنی په اوله جمله کې صادقین فاعل ده او په دې دویمه جمله کې کاذبین څه شی ده شاباسي مفعول وجه دادا چې دلته مقصود مؤاخذه ده دوی ده او په مؤاخذه کې علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروری ده په اوله جمله کې مؤاخذه نشته يتبين لك الذين صدقوا مؤاخذه نشته او په دې دویمه جمله کې شاباسي مؤاخذه ده او مؤاخذه کې صرف ظهور کافی نه ده بلکې علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروری ده لدی وجنه پیغمبر علیه السلام ته د تعلم نسبت وکړو چې وتعلم الكاذبین ستا علم راشي په چا باندې شاباسي په کاذبینو باندې اخیری یو بل مسلم درته ذکر کوم چې په دې کې اول ذکر د عفو ده عف الله عنك به ذکر د معفو کړه ده عف الله عفو کړه ده الله عنك تا ته اول ذکر د عفو کړه ده په دې کې تعظیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او دا لفظونه تعظیما مستعمليږي لك عفى الله عنك ما صنعت في امري رضي الله عنك ما جوابك في امري دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوسف علیه السلام په باره کې فرمایي لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره د یوسف علیه السلام ته زما تعجب راځي والله يغفر له اول د مغفرت ذکر وکړو حين سئل عن البقرات العجاف السمان ولو كنت مكانه ما اخبرتهم حتى اشترط ان يخرجوني بهر تقدیر دا د تعظیم کلمه چې اول د عفو او د رضا ذکر وشي او وروسته د معفو ذکر وشي نو اول د عفو ذکر الله پاکي به وروسته د معفو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعظیم دی یو بل مثلا په دې آیات کې دا چې حتی يتبين دا فعل دی او الذين صدقوا دا فاعل دی او د فعل او د فاعل په مابین کې اسناد وي نو دلته اسناد د تبین صادقین ته شوی دی حالن کې مقصود تبین د وصف د صدق دی د صادقینو نه دی یو ذات د صادق دی بل صدق د صادق دی دلته اصل مقصود څه شی دی ذات د صادق نه دی زوات مخکینم پیغمبر علی السلام پیژندو زوات د صادقین او زوات د کاذبینو د مخکینه پیژندو دلته اصل مقصود د دوی د زوات او ظهور او علم نه دی د دوی په زواتو بلکې اصل مقصود څه شی دی شاباسي دا د وصف د صدق راخاره کول او په وصف د کذب د پیغمبر علی السلام علم راتل او دلته وصف نه دی ذکر کړي پکار دی چې دلته داسې ویلوي حتی يتبين لك صدق الصادقین وتعلم كذب الكاذبین ځکه مقصود علم دی په کذب او ظهور دی د صدق تاسو ورته جواب ورکړئ چې ټیک د دلته د صادقینو ذکر کړي او د کاذبینو ذکر کړي دی مقصود علم دی په صادقینو په کاذبینو به اعتبار تلک صفه صحیح
مقصود علم دے پدی ذواتو بی اعتبار تلک الصفه نفس صفتم مقصود نه ده نفس ذواتم مقصود نه دي ذوات مع تلک الصفات مقصود دي او الله ذوات مع تلک الصفات ذکر کړي ور نمونه یاد نه کړو چې صرف ذواتو ته اشاره وي یوازې صدقم ذکر نه کړو ځکه یوازې صدقم مقصود نه ده دغه ذواتو کې چې صدق ده دا مقصود دي نو دا ذوات چې متصف په دې صفت وي لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله دا تنبیه ده په دې خبره باندې چې پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د استئذان دا د دوی په منافقت دلیل ګرځولې وي او دوی ته اجازت نه ورکړي نو د فرض عین جهاد نه پاتې کېدل دا دلیل د منافقت دی نو یو علامه د منافقت دا ده چې د فرض عین جهاد نه سړی شاته پاتې کیږي لا یستأذنکم اجازت نه غواړي ستانه الذين يؤمنون بالله هغه خلق چې هغه ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او پورز اخرنۍ باندې نو دوستانه اجازت نه غواړي دا خلق د څه شي اجازت نه غواړي ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم دا اجازت ستانه نه غواړي چې دوی جهاد وکړي باموالهم وانفسهم په خپل مالونو په خپل نفسونو باندې نو دا ستانه اجازت نه غواړي لا یستأذنک صيغه د فعل مضارع ده په استمرار تجددي باندې دلالت کوي او نفیم دی استمرار ته متوجه ده یعنی د مسلمان عادت استئذان نه ده نو نفی د عادت کړي ده یعنی د دوی عادت دا نه ده چې اجازت غواړي ځکه خالص مؤمنان جنگ ته خوشحاليږي هغه وی چې الله پاک دی او معرکه پیخه کی چې مون خوشاله شو د امارت اسلامي چې په خو امریکایانو حمله نه وکړي غلبې ته نږدې و هغه د تخار حدود ته رسیدلو د بدخشان نو ما د ډیرو مجاهدینو اوریدل چې هغه خفو ونو خو به جهاد ختم شي بیا به موږ څه کوو نو خالص مؤمن جهاد ته خوشاليږي عادت یعنی د مسلمان عادت دا نه دی چې اجازت غواړي لا یستأذنک یو اجازت نه غواړي دا ځان ته مسله ده یو دا چې عادت دا نه دی چې اجازت غواړي لا یستأذنک فعل مضارع ده کنه استمرار تجددي پکې ده نو د استمرار تجددي ته نفي متوجه ده استمرار تجددي د عادت په شکل کې وي یو سړی چې یو کار بیا بیا کوي او همیشه کوي دا د عادتي کوي یو کار چې بیا بیا کوي او همیشه کوي دا د عادتي نو استمرار تجددي دویم نوم دی عادت نو په فعل مضارع کې عادت والی ته اشاره استمرار تجددي یعنی عادت والی ته پکې اشاره نو دا نفي دی عادت ته متوجه ده یعنی د مسلمان عادت دا نه دی چې اجازت غواړي د عادت نه دی نور کله کله د عذر د وجنه اجازت غواړي خدای عادت نه دی نو نفي د عادت والی وکړه ځکه خالص مؤمنان جنگ ته خوشحاليږي استیزان خلا په ځای باندې پریدا ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي خیر معاش الناس بهترین ژوند سړی چې دی رجل هغه ژوند داسې یو سړی دی ممسکن بعنان فرسه فی سبیل الله چې د خپل اس واګي د الله په لار کې نیولې وي یطیر علی متنه هغه د خپل اس په ملا باندې الوز وي كلما سمع هيئه او فزعا طار على متنه هر ځای کې چې دی واوري چې په پلان کې کې د کافر د مسلمان سره مقابله ده نو د هغه څنګه ته ځان رسولي يبتغي القتل او الموت مزوانه الته شهادت غواړي یا په څنګه کې مرګ غواړي یا مرګ یا شهادت الته غواړي نو دا بهترینه ژوندۍ ده مسلمان ده د ټولو نه بهترینه ژوندۍ ده پدې پوه شو نو نفي چاته متوجه شو عادت ته چې دا د مسلمان عادت نه ده او یا داسې وایا چې یو نفي د استمرار ده یو استمرار د نفي ده یعنی د دوی عادت عدم استئذان ده دلته نفي د استمرار نه ده نفي د استمرار یعنی نفي د عادت نه ده پدې پوه شو چې اول عادت راوړي بیا نفي راوړي نو نفي د عادت برش او که اول نفي راوړي بیا عادت راوړي نو بیا به عادت والے د دینه فرش یعنی دا نفي دا د دوی عادت ده دا عدم استئذان دا د دوی عادت ده که اول عادت معتبر کې نو بیا بداسي وي چې د عادت نه ده صحیح شو د استئذان عادت نه ده چې اول عادت معتبر کې بیا نفي معتبر کې او که اول نفي معتبر کې بیا عادت معتبر کې نو بیا به څه وي شابه دا عدم اجازت دا د دوی عادت ده عدم د اجازت د دوی عادت ده اجازت نه غواړي نو استمرار د نفي دم جایز ده